تر ټولو لومړی د خدای پاک په سپېڅلي نامه پیل کوم. د دریځ د درانه مشرتابه او ټولو برخوالو څخه اجازه غواړم چې ستاسو په مخ کې د ژبې په اړه یو څه ووایم. د کانت غیر ادبي ټولنې څخه په اصطلاح یو جهان مننه چې دوی دغه غونډه جوړه کړې ده، ښه ډېره موده پس یې د پښین خلک سره را یو ځای کړي دي. مقاله څه اوږده ده، زه فکر کوم چې مقاله پرېږدم، بلکې مقالې دوې دي، یوه د ژبې په اړه ده او یوه د پښتو د ادبیاتو د تاریخ په اړه. نو هغه ډېر وخت نیسي. دغه ورځ په اړه باندې ښاغلي راهیاب صاحب تاسو ته دغه سپیناوی وکړ یا دا وضاحت یې وکړ چې دغه ورځ د بنګال اوسني بنګلادیش په 1952 کې د ډاکه پوهنتون یا ډاکه یونیورسټۍ سره چې کله دغه لاریون یا احتجاج یا جلوس راوځي پر هغه باندې ټکان کیږي. په هغه کې څوک 4 ځوانان یادوي، څوک 5 ځوانان یادوي چې هغه وژل کیږي په 2050 کې. تر هغه وروسته د 1999 په نوامبر کې د اقوام متحده د هغوی یوه څانګیزه یونسکو د همدغه پیښې په رڼا کې و دغه د 21 فروري ورځ د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځي. پښتو ژبه یوه ډېره مهمه ژبه ده. تاسو یې څښتنان یاست، تاسو یې ملکیت لرئ، بلکې تاسو پښتانه د دې پالونکي یاست. دغه خبره هم رایاب صاحب وکړله چې د قام وداني یا د قام ماڼۍ دا پر 4 ستنو ولاړه وي. 4 یعنی د قام ماڼۍ، دا هوټل یو ماڼۍ ده، یو ودانۍ ده. د قام ودانۍ پر 4 ستنو درېږي، پر 4 تنبو باندې. هغه به جغرافیه لري، هغه به تاریخ لري، هغه به کلچر لري، کلتور، او تر ټولو مهمه تنبه ژبه. پر دې 4 ستنو باندې قامي وداني درېږي. پښتو ژبه دغه قامي وداني له بیخي ډېره وخته لري. معلوم تاریخ یې د لوی داریوش په وخت کې له نن څخه نږدې 2500 کاله یا 2500 کاله مخکې د ایران په بیستون غره کې هغه 3 کرښې دي چې تر اوسه پورې په میخي خط باندې موږ ته ښکاره سوي دي. نه دروژن وم، نه اړیکه وم، نه زور کړنی وم. ډېر وبخښئ، باید ما موبایل مخکې دغه کړی وای. ظهیر صاحب ته خو نو دا 2500 کاله مخکې تر مقاله خو خبرې ډېرې سوې. پښتو 2500 کاله مخکې دغه تاریخ له موږ سره خوندي دی چې په میخي خط باندې د لوی داریوش په دوره کې د دې قام د تعریف چې دا قام څه تعریف لري، پاکې دا دی چې نه اړیکه وم، پښتون به بې ځایه سر و دیواله ته نه نیسي. دا دغه تعریف. نه دروغجن وم، په هغه وخت کې پښتو ته غای نه و راغلی، یعنی دروغجن توری نه. نه دروغجن وم یعنی درواغ به نه وای. نه زور کره اهم، په هغه کې زور کره اهم خو یعنی نه زور کړونی وم. په هغه کې داسې دی چې نه به په زور له چا څخه یو شی اخلي او نه به وایي چا ته خپل حق ورپرېږدي. دا د پښتانه تعریف دی 2500 کاله مخکې. پښتو ژبه له اریک ژبې څخه، اریک د دې مور یا پشت بنیاد
اریک ژبه ده. له اریک ژبې څخه دا راپنځېدلې ده. ویدي او استایي ډېرې لرغونې ژبې دي. پښتو له دوی څخه رابېله سوې ده او بیا یې ګړدودونه یا لهجې چې موږ ورته وایو لهجې د پښتو تر اوسه پورې تر 100 پورته 104 ګړدودونه یا لهجې ثبت دي. کاکړۍ لهجه ده او پلانه لهجه ده، پلانی ګړدود دی. دلته یو ملګري یاد کو، زه خو یې درې ګړدودونه، درې لهجې، ډېرې درنې لهجې بولم، ډېرې درانه ګړدودونه یې بولم. ځینې خلک زه ورته ختیځه لهجه یا ختیځ ګړدود وایم، خلک لیکوالان ورته پېښوري لهجه وایي، او زه ورته لویدیځه لهجه لویدیځ ګړدود وایم، خلک ورته کندهاري لهجه یا کندهاري ګړدود وایي. یوه یې منځنۍ لهجه ده، دا بنیادي لکه پکتیاو پکتیکاو دغه یې منځنی ګړدود دي. دا درې غټې لهجې دي. تر اوسه پورې په پښتو کې 104 لهجې ثبت شوي. 104 لهجې. دومره خوره ژبه، دومره غوړېدلې ژبه، دومره تاریخي ژبه چې 104 لهجې دا په ډېرو کمو ژبو کې دي چې پښتو یې لري او دا ثبت دي. درنې لهجې دي. خو یو بل افتخار دا دی چې تر ټولو زړه او موږ ته راپاته سوې لهجه یا ګړدود یې د هرنایي او شاوخوا ویونکې ترینو ګړدود دی، یا څوک وړېڅي ورته وایي، څوک ترینو ورته وایي. دا یې له موږ سره پاته تر اوسه پورې تر ټولو زړه لهجه یا زوړ ګړدود دی د پښتو ژبې. او بل د ویاړ خبره دا ده چې ما ویل پښتانه ملکیت لري. پښتو تر اوسه پورې په ډېر محتاط انداز، زه خو یې څه ډېر بولم، خو په ډېر محتاط انداز تر 6 کروړه زیات ویونکي لري. په دې ستاسو به زړه پشه سي چې څومره ډېر دي، خو اخري به یې بیا پر دې وغږېږو چې ولې دومره، یعنې هغه ارزښت یې ولې تر اوسه پورې نه دی ترلاسه کړی. 6 کروړه په ډېر محتاط انداز، خلک یې زیات یادوي چې ډېر محتاط انداز یې 6 کروړه ویونکي لري دا وخت. او بله خبره دا چې په د نړۍ پر کچه باندې تر 7000 زیاتې ژبې ویل کېږي. غالبا 7115 16 ژبې دا ویل کېږي. پښتو په دې ټولو ژبو کې بله د ویاړ خبره دا ده چې په 40 ژوندیو او غټو ژبو کې ځای لري. په 40 بیخي کم تعداد، بیخي کم شمیر دی. پښتو په 40 هغه ثباتو ژبو کې چې مطلب پرمختګ کوونکې ژبه ده، په هغوی کې ځای لري. دا یې بل ویاړ دی. دا د پښتو یعنې دغه چې ستاسو زړه پشي کېږي چې څومره ښه ده. او بله خبره دا ده چې د 20مې پېړۍ په پای کې 20مه پېړۍ تېره سوې ده، اوس 21مه پېړۍ شروع ده. د 20مې پېړۍ په پای کې په 80مو کلونو کې 85 86 پښتو د کمپیوټر برخه شوه. 40 کاله نیمه صدۍ ته نږدې کېږي د نایمازات کمپیوټر نه دی زده. داسې نو ډېر درواخ کمپیوټر ته پښتو چا ورسوله موږ په خبر نه یو. په خبر موږ په کار دی د خلکو پر سر تاج ورکښېږدو چې پښتو یې کمپیوټر ته نه ایستله. د 20مې پېړۍ په 80مو کلونو کې نوررحمان لیوال او د هغه ملګري، د هغه ملاتړ کوونکي، له هغه سره مرسته کوونکي، له هغه سره مادي مرسته، د هغه سره مطلب ډېر کومکونه سوي دي. دا ژبه داسې اسانه د کمپیوټر غېږې ته نه لویږي. او بله خبره دا چې په 2014 کې دا د ګوګل غېږې ته هم ننوتله. په 2014
14 کې دا د ګوګل غیږې ته هم ننوتلی. دا هغه دنیا ده چې د یوې ژوندۍ ژبې دپاره دا ډېره د ویاړ خبره ده او ډېره مهمه خبره ده. زموږ په دې خلکو کې به ځان داسې هېڅ ماته څوک نه معلومېږي چې هغه دې په دې برخه کې یو څه هڅه کړې وي. خو پیښه دا ده چې هر سړی نن هر پښتون له دې څخه برخمن دی چې دی پر فیسبوک باندې او پر بل ایپ باندې پر بل ایپ باندې پښتو لیکي، د هغه غږیز پیغام تر خپلو پورې رسیږي. څه نه څه یې لیکدود هم زده کړ، د پښتو له لیکدود سره هم اشنا شو. بله خبره د دې ویاړ دا دی چې د پښتو ژبې اوسنی لیکدود چې پر عربي نسخ خط باندې بنا دی، دا نږدې 1100 کاله مخکې خبرې داسې نه وي چې ستاسو دپاره دغه وي 1100 څه هم څه زیات. د سلطان محمود غزنوي په وخت کې حسن میوندي یو د هغه وزیر و، د هغه په دربار کې و، و هغه ته حکم وسو چې ته د پښتو لیکدود یعنی دغه نقشې جیم ڼون ژ ګ یعنی چې دا کم توري دی د دپاره چې دا نقش ټاکل سوي دي، دا تر 1100 کاله لږ بالا وخت کېږي چې دا ټاکل سوي دي. خو ځینې داسې حوالې سته چې هغه وایي چې یا د پښتو لیکدود و حسن میوندي اصلاح کړ، سمونچار یې پکې ترسره کړ. هغه وخت هم و. نو له دې څخه دا معلومیږي چې 1100 کاله مخکې هم پښتو لیکدود و. او بل داسې حوالې سته تر اسلام یعنی تر دغه مخکې تر میلاد مخکې 2000 کاله د میلاد تیر سوي دي، تر میلاد مخکې 1.5 کاله مخکې د مالنده پڼو او ناګ سینا ترمنځ چې کومه مکالمه ده هغه خلک په پښتو یادوي. استاد ارواښاد رشاد دا خبره کوي چې تر اسلام د مخه تر عربي تر راتګ د مخه د پښتو لیکدود خروشتي. که چیرې تاسو په دې پسې کتابونه وګورئ، تاسو په دې پسې څه مطالعه وکړئ، په دې پسې یو څه پلټنه وکړئ، نو دا ټول په دا شیانو خبرېدلی سي. دا خبرې له اسمانه نه راوري، دا خبرې ټولې په دې کتابونو کې دي. که تاسو د کتابونو سره مینه پیدا کړئ، تاسو سرچ وکړئ، تاسو لټون وکړئ، دا شیان ټول پکې پیدا کېږي. او تاسو ته به د خپلې ژبې ارزښت چې دا دومره خلک یې وایي، دا دومره زړه ده، دومره لرغونې ده او دغسې جغرافیه لري، دومره تاریخ لري، نو په دې تاسو خبرېدلی سئ. او یوه بله خبره، د لیکدود په سمونچارو کې تر اوسه پورې اولنی سړی حسن میوندي دی. تر اوسه پورې 5 نهایت 6 دې کسانو سمونچارې پکې ترسره کړي. یو حسن میوندي، دویم بایزید روشان، دریم خوشحال خان خټک، څلورم محمد ګل خان مومن، او وروستی د دې سیمې ویاړ دی خان شهید عبدالصمد خان. دا هغه 5 کسان دي چې په پښتو لیکدودونو کې تر اوسه پورې سمونچارې ترسره کړي دي. په هغوی کې د غږیز یعنی ته دا څومره غږونه لري چې ته دا پروناونسیشن ته څومره غږونه لري چې د دې ژبې د دې تورو اداینه پکې کېدلی سي. تاسو کله فکر کړی ژبه ډېره په زړه پورې وسیله ده او ډېره حیرانوونکې پدیده ده ژبه. هیڅ یو څوک دا جواب نشي ویلی چې آیا ژبه څنګه جوړه سوه. زه خپله سوات ته یو وخت تللی وم، سفرنامه مو لیکلې د غالبا ظهیر صاحب د بودا تر ټاټوبي،
یعنی زه خپله دې ته هیش پاته یم، دې ته حیران پاته یم. د حیران کن یو پدیده ده ژبه چې په سوات کې هم هغه خبره کېږي لکه دلته چې زه په پښین کې کوم. نه داسې وسایل وو، نه داسې یو څه وو چې دا ژبه څنګه تر هغه ځایه پورې وغوړېدله. سوات چیرې دی، شینډانډ چیرې دی، مطلب چې دغه جغرافیه هم په دا مقاله کې شته چې د دې زموږ جغرافیه کومه ده، زموږ ژبه کوم ځای کې ویل کېږي، څه ته راویل کېږي، خو تر هغه به تېر سو. یوه وړوکې کیسه به وکړم د ژبې په اړه باندې تر مقاله تېرېږو. نو د زهیر صاحب را یاده کوئ، رسول حمزه راز صاحب هم کوله. د رسول حمزه یو ډېر اوچت لیکوال دی، د داغستان اوسیدونکی دی. میرا داغستان په نوم یو کتاب دی، په اردو کې شته، پښتو ته هم راغلی دی زما داغستان په نامه باندې. نو رسول حمزه په هغه میرا داغستان کې ما خپله هم ویلې ده، په هغه کې یو کیسه کوي چې د هغوی د ټولنې په کلچر کې دا دود دی چې د یو چا ځوان زوی مړ سي، څومره زور غواړي. د هغوی دا دود دی، د هغو د کلچر دود دی چې د چا ځوان زوی مړ سي، نو هلته د هغه ځوان مور د خپل پړوني یو تور څاک پر مخ رایله کړي، چې دا تور څاک پر مخ رایله کړي، په دې خلک پوه سي چې د دې ځوان زوی مړ دی. دا د هغوی په کلچر کې ځای لري، د هغوی په دود کې ځای لري، یو دود یې دی د هغو. نو د یوې ښځې زوی ورک سي په 14 کلنۍ کې یا په 19 کلنۍ کې یا په 18 کلنۍ کې، لکه دلته زموږ د ټولنې ورک سي، ولاړ سي، د خپله ملکه څه د باندې ولاړ سي، خارج ته ولاړ سي. 20 کاله پس، 25 کاله پس هغه د انګریزي په اصطلاح یو ډیلیګیشن، یو پلاوی، په پښتو کې پلاوی ورته وایي، یو پلاوی د دوی له ملکه څخه ځي، له داغستانه څخه هلته ځي، په یو بل مملکت کې هغه سړی پیدا کوي، هغه بیا په ډېره مینه، ډېر هلته ژوند خوږي، ډېر په ماڼۍ کې اوسېږي. نو دی خبرېږي چې زما له وطنه څه یو ډیلیګیشن، یو پلاوی راغلی دی، زه ځم له دوی سره وینم، کیدای سي د وطن یو څه خبرې راته وکړي. هغه نه یو وطن زما، زه د وطن یم، ما ملنګ جان پکې خړپوپې کړي دي. نه، د وطن مینه خو نو نه هېرېږي، پښتانه یې هم لري. نو دی چې دا ډیلیګیشن یا دغه له ورځي دا پلاوي ته، په هغوی کې یو بیخي د دوی د ښار سړی خېږي، هغه هم د یو منیسټر یا د وزیر په دغه تللی وي. نو هلته ورسره ویني جوړ په خیر سلامت تکړه، زه خو داسې راغلی یم، داسې مې و، داسې وطن مې و، د فلاني کلي یم او داسې دی. نو ده ورته ویلی چې صاحب زه به ستا سلامونه خامخا ستا کور ته رسم. ډیلیګیشن چې کله راځي، دا سړی بیا ځي، د دغه سړي په کور پسې لټون کوي، کلي ته ورځي، که ګوري مور یې ژوندی، نو دا مور ته یې ورځي چې ستا زوی خو ژوندی دی، داسې ښه ژوند دی او داسې خوشحاله دی، دومره په زړه پورې ژوند لري، ډېر ودان ژوند دی او داسې دی. دا ښځه ډېره په خوشحاله کېږي، کلی په خوشحاله کېږي، ټول په دې خوشحالي ورګډېږي چې دا څومره ښه کار دی، زموږ یو ورک پیدا شو که نه. وروسته مور پوښتنه جن کوي چې زویه ته له تاسو سره په کومه ژبه خبرې وکړې؟ نو دی ورته وایي چې موره دا ستړې پوښتنه ده، ستا ژبه هېره کړې. وایي دا پر مخ هغه تور څاک رایلګي چې نور نو زما زوی زما لپاره مړ دی. د ژبې مینه پښتانه لري، ډېر ستړي ستومانۍ، موږ ډېر شاته پاته خلک یو، زموږ ژبه شاته پاته ده، زموږ ژبه ساینټیفیک اپروچ نه لري، زموږ ژبه زموږ د ټولنې ضرورتونه نه پوره کوي، زموږ ژبه زموږ میډیکل نشي پوره کولی، زموږ ژبه د سکول ژبه نه ده، زموږ ژبه د پوهنځي ژبه نه ده، زموږ ژبه د پوهنتون ژبه نه ده. آیا تاسو د یو ټولنیز سیستم یو کتاب لرئ
زموږ ماشوم زموږ کشر یو هلک چې له کوره راوځي ژبه په کور کې پرېږدي مسجد ته راځي په مسجد کې له عربي ژبې سره مخامخ کېږي هلته عربي لیکدود ورته ویل کېږي هېڅ دا خبره نه ده پردۍ ژبه زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده پردۍ ژبه زده کول ډېر لوی کمال دی پکار دی چې هره ژبه سړی زده کړي عربي زموږ د عقیدې ژبه ده زموږ د مذهب ژبه ده زموږ د دین ژبه ده اردو ژبه ده او نورې ژبې دي دا پکار دی زده سي هره علمي ژبه پکار دی پښتانه عالمان سي خو په پښتو عالمان سي پښتو پکار دی علمي ژبه سي پښتو پکار دی ستاسو ساینټیفیک اپروچ ولري ستاسو ساینټیفیک بنیاد در جوړ کړي تاسو ته پکار دی زه یو کتاب ما وایه په 1950 کې د پښتنو په یوه برخه کې په 9م کلاس کې فزیکس کیمیا او بیولوژي دا په 9م کلاس کې په 1950 کې ویل کېدل د 1950 اوس 4 کاله کېږي چې یوه ټولنه په 9م کلاس کې 3 سبجکټه ساینس وایي او په پښتو یې وایي په 4 کاله کې باید چې هغه ډېره ژوره نتیجه ورکړي ولې ورنه کړه ستا سیاسي چاپېریال ډېر ترینګلی په دې به هر پښتون سرخلاصي چې زما ژبه ولې د نصاب ژبه نه ده زما ژبه ولې علمي ژبه نه ده زما ژبه ولې ماته نه ویل کېږي هغه خبره مې هېره نه سي چې زموږ بچی راوځي زه یو سبب در ښیم زموږ یو بچی چې کله راوځي دی چې مسجد ته راځي د ده ته عربي ویل کېږي زموږ مذهبي ژبه ده د عقیدې ژبه مو ده د دین ژبه مو ده د موږ سره وکیبلري را سره یعنی وکیبلري هغه ذخیره الفاظ چې ما ته مور راکړي هغه ذخیره چې ما ته مور راکړي زما چې 1000 الفاظ 2000 الفاظ په ذهن کې پراته بس هغه د ما سکور ته پاتېږي چې داسې لږ پر مخ سم داسې لږ په مسجد کې بیا پنج کتاب شروع سی کریم آب بخشای بر حال ما که هست مسیر کمند هوا ندار مغیر است و فریاد و رست و یاسیان را قطع بخش بس بیا فارسی شروع وره ماشوم دی عربی شروع سو فارسی شروع سو بیا فضل الرحمن صاحب توریزی صاحب انگریزی شروع سو دای سلرمه پڅنګ کې اردو ده دای 15 یو لسکلن 12 کلن ماشوم چې دی کله په خوای په شپږم کې ویله وسی بخید اوله سره شروع د 15 ژبو سره د ذهنیت مخامخیږي تاسو اکثره لیدلی د مدرسې بیزاره د سکول بیزاره بابا ته وای په هوټل کې کار کوم دا حقیقتونه دي دا په کار دی موږ دې ته وګورو دا رښتیا دي ما ماشوم ولې له سکوله بېزاره کېږي پخوا به یې دغه وچ مطلب ماسټر یې وایي پلان یې کیدای سي کوي اوس هغه رویې هم ډېرې بدلې سوي دغه اړخونو ته هم پکار دی چې پام وسي زموږ په ژبه کې ډېرې کمزوري سته نهایت ما مقاله لیکلې ده مقاله وروره تر نیمه ګنټه هم زیاته ښي په هغه کې هغه اړخونه سته چې مطلب کمې کمزوري لري کمې ستړي ستومانۍ لري د کتاب ژبه ده موږ د کتاب خلک تقریبا نه یو ولې په دې چې هر سړی دې په خپل ګریوان کې وګوري چې د پښتو څومره کتابونه یې لوستي نو زهیر صاحب یې تر مقاله ډېر وژغېدلی خدای مو شاد لره ډېره مننه کور مو ودان چې زه مو په مینه واورېدم زه ستاسو د مینې پوروړی خدای مو آباد لره